زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته یو خیرن ډاکټر ورته هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټي شي داغه د شپې ډیوټي چالي تسپیم پلاس خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګول نن ته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر څنګه ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نس بلا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويستتي جبر او باسه داسې بیا سترګم ولود شي او ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما پټاټای کې خون نه او بیړی غرخي ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګینه پټاټای کې دې سړی مړ کړی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما پټاټای کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګن لیاي مریض غلطي نه سمجھ بیا رانه نستا نو محکارا کوا پرچرا واجی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته یعنی دانون نه ګوري دا ستاد ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه پچا پورې موقوف نه یو لارشي بل برز بل راشي بل یو مولا خدوی بمړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مست کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان زمون پالاقه کې او معزز او شریف د شل روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به او نره غوندي لګي د بلې برا ورتوا چولو سره ته غسکړیو باجه به راواغست ټولش په بد باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیڑا غرق کزه ډیپټي کمشنر تزم تاسو خلکو کارونه کینی والله کې پکال کې ورش کتانی پولیس دا تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولي یې چرته سبب بیلې سن رانی ولي یې چرته یو خزراله وای مولا سه نا پولسته خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوت شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسي ذاتاندار غریب ته ټلیفون وکم چې جیدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاسه پر روپای کې 12 سنې ګناګارې تاسو په سر بز دوزخ ته تاسو یې ټول مردار کنا چانا خزا تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه
او پولیس یې درنونی سره مړه کې هي خادي وکړه کې را ده هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم دستا پولیس تاسو ده بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وای نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمان درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واره دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې اسلام چې شپک کال او شي چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انګیا دبکا شپکه الک اخلاق تا کړو نه جی دا وچارانی څنګه کېړه تا پټ کړی نه جی ته بس طرفه دا وچارانی څنګه دیخوا وګورئ پولیس غریب چاپه واچولا خزاو سړی ونیو په یو بلخانه کې چې وینیو بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازا سنا نه ګوره سبا نه جی خزینه تفوس خزې څنګه چل عبادت ما فخته را راضی به وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیری کی بریت تا وای مونږ چې تانه سره تیری ګم آیات کرسی په ځان چې یا الله خیر پېښ ادا سی بریت تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځي جوارګرو پسې منډه ړې پړه پوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریت تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدار ما خدای راستی کدا دنیا په څو په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څخه کار دې سملو تتل کا مولا په کې لا چا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لا چا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت دی زپ کې لا چا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چا نه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر په دفترو کې قتل ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته بدا شیخان ولا درخواست لیدا تیرا نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمنډا کړ الکه ولی شیخ منډي والے ما چل وی پولیس په نيسي مالواله ول درخواست نه راوړې بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غونډه په کوسو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه بیا زمون نېشنل والا بزرگان چې دي ويرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علم ربک هغه ورته ولې رب کې یو قف وړي بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جاوي دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیان تاسو واه هغه دی وایي غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کسه چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای په کې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل اوټه اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خدای روټه خوري نه خان مملا ټپولې عاملای د لډېل ټپولې کور دې د مردین جمعات شاه
ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وایي چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه ویستو زمونږ دې سره کارو د دد پیل په خدای کور مران کول ملام خرج شو تاسو به واه واه ملام خرج خو دې خله ټپکا او دا ویل چې ملام خرج شو دا هغه خلک ویل لکه هغه په ابتابات کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کړي ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شو اوس خبره د اجراګانو راغله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټکټ ملاوي دی مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خړایو امون سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې خو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کډوندې دي خدای نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زچ د جیل نوزم نو په پاکستان کې بنو اوسېګم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېګم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا ودا چې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړ نو مونږ په داسې دلمل کې وزيګو چې اجرا ته اجازه ده منبري ملو شوی دی اجرا الیکشن لړاولې دا تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 دا اوس د لاټین زمانه دا خدای مرکا چې ورکشي چرته عقلم در کېشته کې نشتا دا د لاټین زمانه ده دا خو د رات زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده تب مغه سي پټي کې پډيران غول کې دلا خو دې د ولار ځان له غول خاني د ناس دې ځان لې د پروت ځان لې د دې کور کې راشه چې درته وخم به د دې مافیوس خلیل رااله د دوی په کور کې په ټټای کې دوه قسمه دوبو پریشر لګیدلی دي دوه قسمه یو قسم داده چې اغا او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبرا چالو شي نو دا زې بدر ته پخپل ووینځي کبلاس نه وروړي دویم قسم داده چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی نستا دا کھانا خودی په باد وچیږي او مونږ به مغه سي په پټو کې کانی ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وای چې هغه اول نمبر بدمعشي شرابي وي زناکار وي خزه او لونه بربندي ګرځي او شاملات
نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي. تو ما چیو دا پټکی والا یا پرتوب والا یا دالوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره ال تکلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دڅ تاسو خیال لرئ تاسو د الکانو کمیسم دې کې څنګه دی الګا دې کې دیواله تنکړې وي چې دا رستو دا خانه مې ښکاري خدا سے شرمېدلې بلکې اوسېګو او دا سے شرمېدلې قوم دي. نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ کړ نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشو ښځه که چا پار بربنډه په سړک ولیده چا وینې څه یو ویښته چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور راوبځي په ایمان اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اغوستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی